بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة. نو مخکې سبق منګه دا ویلو کنه چې الله تعالی دا بنده د خپل افعال باندې د اهل سنت والجماعت باندې کاسب دي او خالق الله پاک دی. او اهل سنت د معتزله وی چې دا بنده هم خالق دی هم کاسب دی او جبريه وی چې نه خالق دی نه کاسب دی. نو او بیا دا غیره بعد دا ویل شو چې دا صبر هم کارونه چې نن بنده په اراده په مشیت او دا په حکم باندې د الله تعالی په حکم باندې د الله تعالی په اراده او د الله تعالی په مشیت باندې کی او بنده یې صرف کاسب دی. او نن سبق کې دا خبره کو کنه چې دا اسمرم افعال دي د بندګانو دا اختیاري دي. اختیاري معنی یعنی الله تعالی دې بنده له دا اختیار ورکړه دی چې کوي جوړی کا او کني کوي جوړی کا ثواب کار جوړی کو ثواب ورته ملويږي د ګناه کار جوړی کو جو عذاب ورته ملويږي. جبريه دې جبريه هغه دا خبره دې نو د څه کوي چې د بنده لپاره د سر نو اړو اختیار شته نه نه د خلق اختیار شته او نه خالق دی او نه کاسب دی. او دغه حرکات سړي لکه څنګه چې جماعات او د حرکات دي لکه سقست او اراده او دا مبګینه دا خبره دې نه دا غلطه ده. ولې غلطه ده؟ نو په دې غلطۍ باندې 15 دلیلونه اهل سنت والجماعت هغه پیش کړي. یو دا چې ګوره دوه قسمه حرکتونه دي. یو حرکت انسان کوي چې دا ګوره د ما حرکتو کو د ما لاله سم دا سيزونیو نماز لاله حرکت وکړه کنه. او زم حرکت انسان باندې د غړزیدو مرز لګیدلې یو له یخنی کې د غړزیږي نو کده و چې نه غړزیږم خو بیا هم غړزیږي دا د حرکت د مرتعش وي. نو ګوره د اولنې حرکت د اختیاري د دویم حرکت نه اختیاري نه ده ویګه بلی باندې. نو دین دا معلومه شو چې لکه د بنده بعض افعال د جهاد د اختیار ته پکې داخل شته او بعض افعال د چې بایګه د اختیار له داخلو نشته. دویم دا دلیل له وای کچته دا بنده دغه نه وي د خپل افعال د پاره جنین د کاسب نه وي او د بالکل اختیار نه وي نو دی بیا الله تعالی مکلف کوله والله پاک دې مکلف کړه دی نو دی وجه دا چې دا بنده جنین د اختیار ته پکې داخل شته. پوه شئ. دریم دلیل دا دی چې الله تعالی چې انسان لا دا ثواب ورکړي پر یک کار باندې او دا نه کار په خودو باندې ورته عذاب ورکړي د ګناه په کولو باندې ورته عذاب ورکړي نو دا د دې وجم دا چې الله پاک دې بنده ته اختیار ورکړه دی چې خپل اختیار سي استعمال کې جو ثواب ورته ملويږي اختیار غلط استعمال کې جو عذاب ورته ملويږي. پوه شو باندې. څلورم نمبر دلیل دا دی چې ګوره که بنده د اختیار نه وي نو بیا به د فعل نسبت چې نه دا به هم د اسناد به هم د بنده ته دا بنه کېدو. اسناد په وخت قسمه تاسو مختصر معلوم ویل او داغه مخکې دروس بلاغه ویل چې اسناد حقيقي دی یو اسناد مجازي دی. نو د فعل کې دوه د یعنی دا لکه د فعل نسبت فاعل دغه یا په اسناد حقيقي سره یا په اسناد مجازي سره. اسناد حقيقي مطلب لکه د صلی زید زید منځ کو او طال الغلام غلام وګچو نو غلام په خپل نه وګچو خو د نسبت مجازي دی. یته ما د زید زید مړ شو مریض زید زید مریض شو نو په خپل نه الله تعالی مریض کړی دی. وایي به معنی او بل سپینځم نمبر دار چې لکه نصوص په دې باندې موجود دي قطعي نصوص موجود دي چې الله تعالی په قرآن کې فرمایي جزاء بما كانوا يعملون و دې انسان ته چې بدله ملاوي کې د عمل د وجنه نو اختیار ورته نه په عمل باندې ورته به ولې سزا جزاء ملاوي دي لکه به دې پوه شوي دغه پرو بیا زو مخکې اعتراضات به بیا کوو. وللعباد افعال اختياريه يثابون بها ان كانت طاعه ويعاقبون عليها ان كانت معصيه. د بنده لپاره افعال د افعال اختیار موجود دی. د بنده افعال چې څومره دي دا د اختیاري دي. يثابون بها ان كانت طاعه کچته خکارونه طاعات وي نو د وای باندې ثواب ورکولېږي او يعاقبون عليها ان كانت معصيه او د په باندې عذاب ورکولېږي کچته د ګناه کارونه وي. لا كما زعمت الجبريه نه داسې چې لکه دا ګمان کړی جبريه سوې انه لا فعل للعبد اصلا چې د بنده د سرناړو ګما د سرناړو اختیار شته نه د سرناړو اختیار شته نه
وان حرکاته بمنزله حرکات الجمادات او حرکات د انسان د انسانانو د حرکتونو د منزله حرکت د جمادات دي لکه څنګه جمادات حرکتونه کوي لا قدرت عليها ولا قصد ولا اختيار نه په قدرت شته نه په اختیار شته او نه په قصد اراده شته وهذا باطل نو دا خبره د جبريه د سره باطل رسول دلیل دي پنځو نمبر 1 لئن نفرق بضرورت ځکه موږ تفریق او جداواله کو به ضروره یعنی ضرورت اور باندې بین حرکت البطش او حرکت الارتعاش په منځ حرکت د نیولو کې او په منځ حرکت د ارتعاش دغه خوځیدو او لقیدو ته کوم انسان باندې ونعلم ومن تقدر ان الاول باختياره دون الثاني چې اولنه حرکت د انسان چې نه د اختیاري دی او د دویم چې نه د اختیاري نه دی نو دې دا معلومه شو چې د بنده افعال لسري اختیاري دي بازي ولانه دویم دلیل لو لم يكن للعبد فعل اصلا لما صح تکلیفو وکړي بنده په فعل کې د سنړو اختیار وینو نو بیا د مکلف کول سي نو خدای الله پاک دې مکلف کړل نو مطلب دا چې اختیار شته نمبر 3 ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على افعاله او چې د باندې ثواب او عذاب ته اندام مرتب کیږي نو دا یو وجه هم دا چې بنده ته اختیار شته کچته اختیار نه دی بنده ته نو دا به ثواب او عذاب مستحق نو سلورم نمبر ولا اسناد الفعل الذي او نبو نسبت د فعل هغه التي هغه فعل تقتضي سابقيه القصد والاختيار چې د قاضي کې د مخکوالي د قصد او اختیار الی هغه على سبيل الحقيقه په طریقې د حقیقت باندې مثل صلى وكتب وصام دا سبب حقيقي دی د اسناد حقيقي دی د فعل نسبت ډایرکټ فاعل ته وشي بخلاف مثل طال الغلام واسود لونه دا اسود لونه دا رنگ چې دا تور شو دا اسناد مجازي دی لکه چې دا په خپل نه وګړي په خپل الله پاک کوي او تاسو د اسناد مجازي کې څلور د غریال د تاسو ویلي بدل او النصوص القطعيه سبنځم نمبر دلیل چې هغه نصوص قطعيه منافي دي ځکه چې الله تعالی فرمایي جزاء مما كانوا يعملون چې دا بدله د هغه څه چې دوی کوي نو د بنده افعال له پکې دخل له عمل له پکې دخل له دغه الله پاک ول جزاء سزا ورکوي وقالو تعالی الله تعالی فرمای فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر چا خو غل ایمان دراوړي سوچ غواړي کفر دراوړي نه کله باندې اختیار نه وي نو بیا ول الله پاک د اختیار نه ورکو الله پاک د اختیار ورکو مطلب دا چې بهر کار کې د باندې اختیار ده الی غیر ذلک فإن قيل وزد زینا جبريه درې اعتراضونه کوي په اهل سنت والجماعت باندې سو اعتراضونه درې اعتراضونه کوي نمبر 1 اعتراض ده چې کله تا دا ویل کنه چې الله تعالی علم او د الله تعالی اراده دا هر څه چې دا لازم ده او دا هر څه د الله تعالی په اراده باندې کیږي نو بیا چې الله پاک یو کار اراده وکړه چې دا کار وخامخا کیږي نو داغي وجوب چې دا ضروری دی ځکه چې الله تعالی رقم کار اراده وکړي نه بکای یا الله پاک دې یو کار د ترک اراده کړی چې دا کار باندې کیږي نو بنده یې نشي کولای نو چې الله پاک د ترک اراده وکړو نو هغه ممتنع ده او چې الله پاک د کېدو اراده وکړو داغه هغه حکم منل چې دا ضروری دي هغه پوښتنه به معنی نه بنده اختیار به کم ده موږ الله تعالی دې بنده اختیار ورکړل نه الله تعالی دا مقرر کړی دا چې په خپل اختیار باندې بدا کار کوي په خپل اختیار باندې بدا کار کوي او الله پاک پار سمانی بوله نه الله پاک ته مکه نه پته ده چې دې بنده له اختیار ورکوم خو دې به خپل اختیار باندې با دې ګلاس ورولي چې دې په خپل اختیار باندې ګلاس را واخلي په خپل اختیار باندې دې خپل دې نږدېږي یو ګټ ته وکړي چې دې به زموړ کمال او کله په خپل اختیار باندې ګلاس راونه نو مړو مینه وهي بني معنی نو دا مطلب فإن قيل كتدويل بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته الجبر لازما قطعا وهي چکل تر الله تعالی لپاره علم او اراده عام کړل نو بیا خو بدا خامخا یعنی جبر به بیا لازم دی قطعی تور باندې ولي لانهما اما يتعلق بوجود الفعل يا هو بدا متعلق بالفعل بموجوديته باندې چې الله پاک به اراده کړی چې دا کار دی وشي چې وشي الله پاک غواړي چې وشي فیجب نابه خامخا کیږي او بعدمه یا الله پاک اراده کړی دی یو کار باندې کېدو باندې چې الله پاک اراده کړی دی یو کار باندې کېدو فهمت نو نابه ممتنع وي ابي نه چکه ولا اختیار مع الوجوب والامتناع او د اختیار نشته سره د وجوب او د امتناع مطلب چې یو کار الله پاک وایي چې ودی شي واغه نه کیږي الله پاک وایي چې نه کیږي ودی شي ویګه به باندې نو قلنا موږ ته جواب وي يعلم ويريد چې الله تعالی کویږي اراده لري ان العبد يفعله او يتركه باختياره چې الله تعالی دا اراده لري الله پاک باندې پوهه چې بنده به کار کوي په خپل اختیار سره یا به کار نه کوي په خپل اختیار سره نو فلا اشکال نشته لکه پوه شو به باندې
بیا بل اعتراض نمبر 2 فيكون فعل الاختياري واجبا او ممتنعا وهذا ينافي الاختيار چې بیا کم کار چې الله پاک اختیار کو چې ته چې الله پاک اختیار الله پاک دا خبره مخکې کړې چې لکه دی په خپل اختیار ادا کوي نو چې الله پاک اختیار کو نو دا واجب دی دا بخامه کوي الله پاک نه اختیار کړو چې نه بګيږي نو بیا لګي دا اختیار دې ختم کو نو دا خبره دې سینه ده فإن قيل كتدول فيكون فعل الاختياري واجبا او ممتنعا چې الله پاک چې کوم فعل اختیار کو ناغه واجب دی خامخا بګي او الله پاک هم نه اختیار کړي دا ممتنع نه بګيږي وهذا ينافي الاختيار او دا د اختیار منافي ده نقول لهم انه ممنوع دا خبره ممنوع ده ان دا خبره صحیح نه ده چې دې بوشي ولی فإن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار ځکه وجوب په اختیار سره دا محقق دی اختیار مطلب دا کنه چې لکه تا خبره دا کړله چې خامخا دا بګيږي نه هغه اختیار ورته کیږي پوه به معنی نو یې کنه چې دا خبره لکه مونږ نه منو چې دا وجوب چې دی کنه وجوب د اختیار چې لکه الله پاک د اختیار چې دا اراده کړی دا الله پاک دې بندل اختیار ورکړ دا اختیار ختمه نه بده معنی دا خامخا لکه اختیار دینن بری کې بیا همي او بل چې الله تعالی د افعال نه بیا دا منقوص کیږي لکه چې موږ دا خبره کړې چې فاعل لما يريد ان الله يفعل ما يشاء الله تعالی چې کم کار غواړي نو هغه اراده لري نو چې اراده لري لای لپاره مخکې اختیار ته ضروري دی کنه چې الله پاک اختیار خو دې ته ویل کېږي چې دا کار ما غوړه کول دا کوم کول شم دا هم کول شم او دا مې غوړه نو بیا الله پاک کتر اختیار نه بالکل منفي کې نو بیا الله تعالی د افعال نه منقوص کیږي دا قلنا هو انه ممنوع دا ممنوع ده فان الوجوب بالاختيار محقق للاختيار ځکه چې وجوب په اختیار سره چې د اختیار واجب دی وجوب دا محقق دی دا اختیار لره ثابت کوم کې اختیار لا منافي له دا منافي نه راغی سره چیرې اختیار وجوب ولور کو دا بس دا غي نه دغش وايضا منقوص بافعال الباري او دا رنګ دا منقوص دی یعنی دا خبره ماته ولا شوی دا په افعال الباري تعالی باندې ځکه دا خبره هم نه لشي بیا ودین دا ثابتېږي چې الله تعالی په خپل افعال کې مجبوري ما ده حال دی الله تعالی مجبوري ما نه بلکې الله پاک چې کوم کارونه کوي هغه اراده لري خامخا ان الله يفعل ما يشاء او فعال لما يريد بیا وی فإن قيل كتدول شي چې لا معنى لكون العبد فاعل بالاختيار دریم نمبر دغه ده چې لکه ته دا وی کنه چې بنده لپاره دا اختیار ثابت کو نو یل کې خود دا خبره هم منی کنه چې الله پاک د هر کار ته نه داسره دا خالق دی الله پاک دا کار پیدا کړی او دویم ته دا هم منی چې را باندې کړی نو دل کې کار یو دی او دا غي لپاره تا دوه قسمه دغه چې نه دا دوه قدرتونه دی یو د بنده قدرت یو د الله تعالی قدرت دی پوه شو نو مکه نه خود دا خبره منی کنه پای مکه دا خبره شوې ده چې الله تعالی د ټول افعال خالق دی ویګه به باندې نو کار یو صادریږي د دې لپاره یو قدرت الله تعالی ولګو بل ته بندل نو کار یو د قدرت نه ولګ ودی نو موږ وایو چې دا خبره خصاصنه سزا کې برابر ده ودل کې دا خبره ثابت شوې ده مکه نه چې الله تعالی خالق دی او په دې خبره نشته او چې د بنده په کوم اختیار دی نه دی ودی موږ وایو چې دا خالق دی خو دا الله تعالی خالق دی د افعال او بنده چې دا کاسب دی د خپل افعال خو شو به باندې او بل دا کنه چې د یوسف با حیثیتونه کیږي لکه زمکه یو نه خو کله زمکه نسبت الله پاک ته کې نو دا الله پاک په ملکیت کې را او که بنده دی وګړو بنده د زمکه مالک دی دغه شان دی پلار دی ها یو کس ته زېما نو زه خپل بچو په نسبت سره پلار یم خو د خپل پلار په نسبت سره بچی یم د خپل رور په نسبت سره رور یم نو دغه شان دی الله تعالی د افعال خالق دی په اعتبار د الله تعالی د موجود دی خو په اعتبار د خالقیت سره بنده موجود دی په اعتبار دا کسب سره الګه پوه شو به باندې همغه خودس نه وایي چې دا الله تعالی هم خالق دا بنده هم خالق دی هم کاسب دی موږ نه وایو کومه د سی ویلې جو بیا با زمونږ خبره ده دا غلط ویل لکه څنګه چې معتزله وایي الګه به خبره باندې پوه شوي فإن قيل درم اعتراض کچ دویل شي لا معنى نشته معنى لكون العبد فاعلا بالاختيار چې دا بنده دا فاعل شي بالاختيار الا كونه موجدا بالافعاله مگر دې مطلب دا دی چې دا موجود دی د خپل افعال په قصد او په اراده سره نو مطلب دا دی چې لکه بنده چې دا کوم افعال نه صادريږي نو دا د په قصد او په اراده سره کیږي کنه وقد سبق ومخ دا خبره دی رشیدا چې ان الله تعالی مستقل بخلق الافعال وايجادها چې الله تعالی مستقل په خپل افعال او اخلاق په پیدایش سره او د په ایجاد سره ومعلوم او دا خبره معلومه ده ان المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين مستقلتين چې یو مقدور دا دلیل لپاره د مستقل قدرتونه ناراضي
یو دلته کې تعالی فعل لپاره یو د بنده قدرت دغه کو ایو ته چا قدرت وکړو دا الله تعالی قدرت وکړو الګه پوښوي نو قلنا موږ چې لا کلام فی قوت هذا الكلام ومتانته دا خبره صحیح ده چې دا یو مقدور لپاره د قدرتونه نشي کېده لا کلام نشته کلام په دې کلام په مضبوطیدو کې ومتانته ادا په سنجیدګۍ او په مضبوطیا کې الا انه لما ثبت بالبرهان وکړه دا خبره ثابت شي دا په دلیل سره چې ان الخالق هو الله تعالی چې خالق د هر څه څوک دی الله تعالی او به ضرورت او ضروري ده خبره ان لكل العبد چې بنده لپاره قدرت چې نه داشته او اراده دي مدخلا فی بعض الافعال او دا خبره هم ضروری ده چې د بنده په خپل افعالو کې اراده او داغه په بعض افعالو کې هغه قصد او اراده لري دخل شته که حرکت البطش لکه حرکت دا نیولو شو او په بعضو کې نشته لکه حرکت الارتعاش لکه حرکت دغه غړځیدو شو کله په یوه باندې نو دا مو ضروري خبره چې بعضی کارونه انسان په خپل اراده سره کوي بعض بغیر اختیار سره کوي نو احتجنا منغه دلیل ونیو فی تفصی عن هذا المزيق د دې تنګینه د وتو لپاره الى القول دې قول ته موږ وایو چې ان الله تعالی خالق والعبد کاسب چې الله تعالی خالق دی او بنده سره وتحقيق او د دې خبره تحقیق دا دی دغه خبره کوم چې ما وکړه چې په قدرتونه دي خدا بنده چې موجود دی نه په اعتبار د قسم سره دی او الله تعالی په اعتبار د سره دی د خلق سره دی یو څه کم اضافي شي دغه د کې دي مختلف نسبتونه کې دي وتحقيق دې خبردار ان صرف العبد قدرته هو اراده للفعل كسب چې اوریدل بنده قدرت او اراده د فعل ته کسب دی او ایجاد الله تعالی الفعل حقيب ذلك خلق او ایجاد الله تعالی د فعل ورسته د خلق ته والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين او یو مقدور دا داخلي د دوه قدرتونو لاندې لكن والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين او یو مقدور دا داخلي د دوه قدرتونو لاندې لكن بجهتين مختلفين لكن په سوجاتونو سره په دوه مختلف جهتونو سره نو فعل مقدور الله تعالی بجهه الايجاد نو اذا فعل دا مقدور د الله پاک دی په طریقې د ایجاد سره په جهت ایجاد سره او مقدور العبد بجهه الكسب او بنده چې نه دا فعل مقدور د بنده نه خو په جهت دا کسب سره الګه پوښوي وهذا قدر من المعنى ضروري او دا مقدار د معنی نه چې دا ضروری دی وان لم نقدر على ازيد في ذلك اگر چې من قادر نه لري په زیاتو باندې في تلخيص العباره المفصحه د دې واضح عبارت په خلاصه باندې ان تحقیق کون العبد په تحقیق د خبره باندې چې دا بنده د خپل افعال خالق دی او معلم چې الله تعالی د خپل افعال د بنده د افعال خالق دی موجود دی راغی مع مال العبد فيه من القدرة الاختيار سره نه چې بنده لپاره به قدرت او اختیار دی ولهم في الفرق بينهما عبارات د دې د نوځداوي کنه چې د خلق او د کسب په منځ کې متکلمین درې فرقونه کړي دي د خلق او د کسب په منځ کې متکلمین څو کړي دي درې فرقونه یو دا چې د کسب چې د په اعلی سره واقع کیږي او خلق چې دا بغیر د اعلی نه واقع کیږي بنده چې کم کار کوي دا په واسطه سره کوي او الله پاک بغیر د واسطه کوي نو الله پاک د خالق او بنده د کاسب دی ویم دا چې بنده یو کار وکړي نو بنده د نسبت کیږي لکه بنده ودرې دو نه د قائم لګيږي خو الله پاک دا کار موجود کړی دی پیدا کړی دی الله پاک د قائم نه لګيږي دا چې ما ته ولګي نو ما دا وبوس کړي نو ما د شارب لګيږي الله تعالی ته شارب نه لګيږي په یوه باندې او دریم نمبر دار چې کسب چې نه په دې سره د قدرت د کول دا منفرد کول دا صحیح نه دی والله تعالی منفرد کول صحیح دی یعنی مطلب خالق یو پکړ دی دا کاسب چنده ډیر کېږي ان ولهم او د دې متکلمون لپاره فی الفرق بینهما د خلق او د کسب په منځ کې فرقونه دي عبارات نه فرقونه دي مثل ان الكسب واقع بآلة چې کسب واقعي په آلي سره والخلق بالآلة او خلق لا بآلة لا بآلي سره بلګي والكسب ادرم نمبر فرق کسب مقدور دی یعنی اندازه کړل چې وقع فی فعل فی محل قدرتي دا واقعي په محل قدرت کې والخلق لا فی محل قدرتي او خلق دا په خپل محل قدرت کې نه وي دریم نمبر والكسب لا يسوي الانفراد القادر به او کسب نسيږي انفراد قدرت بر د قادر بر سره او خلق چې نه دا سيږي یعنی په خلق سره یعنی الله تعالی دا کول شي مطلب دا کنه چې کسب بغیر د خالق نه نشي کېږي او خالق بغیر د کسب نه کېږي شي بیا وی دلته چې لکه اعتراض پر خبره باندې چې دا خو لکه د معتزله په شان بیا دغه وکړو شرکت یو ثابت کو
پوه شئ نن وای دا شرکت چې نه دا سینره دا یو خو د دې لکه جهاتونه مختلف دي او لکه څنګه چې موږ دا خبره مخ وکړه چې زمګه د یو کس د الله تعالی په نسبت دغه سره دغه شان دي دا زمګه د بنده په نسبت سره د په تصرف کې د مالک ته او د الله را نو د الله مملوک ته یا لکه ما و چې انسان په نسبت سره یو شان په انسان په نسبت سره بل شان دي دغه شان دي موږ وایو چې بنده خالق ده بنده خپل کارونه موجود ده خدا په اعتبار د کسب سره الله پاک په اعتبار د خلق سره ده فإن قيل كجدول شي فقد اثبتتم تاسو ثابتوي ما نسبتم الى المعتزله هغه چې تاسو نسبت کوي د معتزله ته من اثبات الشرك د اثبات شرکت نه یعنی ګوره ته هم د دې کار لپاره هم ته الله تعالی د خالق کو او هم د بنده خالق کو نو بنده ته من خالق نه ویلې بنده ته من کاسب وایو پوه شئ موجود ده خدای موجود ده په اعتبار د کسب سره الله تعالی موجود ده په اعتبار د خلق سره فإن قيل كجدول فقد اثبتتم بدأ ثابت كما نسبتم الى المعتزله چې تاسو منسوب کوئ معتزله ته من اثبات الشركه د شرکت اثبات نه نو قلنا موږ الشرکت خو دې ته ویل کېږي ان يجتمع اثنان على شيء چې راجم شي وسونه په یو څه باندې ويتفرد كل منهما بما هو له دون الاخر او منفرد چې بریګه هر یو څه د جهاد لپاره پر خاص د بل لپاره نه نو شرک خو به هله وې کنه شریک به هله وې چې موږ وی چې دا بنده هم د خپل افعال خالق دی هم کاسب دی او دغه شان دی الله تعالی هم خالق دی هم سره خو موږ فرق سکو الله تعالی موږ وایو چې دا موجود دی په اعتبار د خلق سره بنده موجود دی په اعتبار د کسب سره نو فرق پکې که شرکاء القريه والمحله لکه شریکان د قريه او د محلي دي چې زما لکه زم په نیوي کې کوسيګه ما ادا باسو په نیوي کې کوسيږي او بلوم په نیوي کې کوسيږي دیم په نیوي کې کوسيږي دیم په نیوي کې کوسيږي ویږي به باندې او زما به خپل کوټه د خپل کوټه د خپل کوټه اگر چې دی محلي او به یو مالک دی یو کوری د بلبل کوری نو دغه شان دي دا ټول موجود دي الله موجود دی بنده موجود دی خو بنده په یو اعتبار سره دی الله تعالی كما اذا جعل العبد او لکه څنګه چې ګرځول کېږي بنده خالق الافعال والصانع او صانع لسائر الاعراض والاجسام ټول اعراض هم د بار بخلاف ما اذا اضيف امر بخلاف دلیل چې کله نسبت شي یو څه الى شيئين دوسجون دا خو به جهتين مختلفين په دوه مختلف جهاتون سره لکه کل ارض لکه زمکه شو تكون ملكا لله تعالى بجهه التخليق دا ملک د الله تعالی په جهه التخليق سره وللعباد بجهه ثبوت التصرف او د بنده لپاره په جهات ثبوت تصرف سره لکه پوښوي وغفل العبد او دا څنګه فعل بندره ينسب الى الله تعالی بجهات الخلق چې دې نسبت الله تعالی له وشي په جهات د خلق سره اګه بنده ته وشي په جهات د سره وي دا کسب سره وي لکه پوښوي فإن قيل سره بل اعتراض دی اعتراض نه کوي چې ته مخکې موږ دا خبره وکړه چې فعل د قبیح نه بلکې قصب د قبیح دی دا خبره مونږ کړو کنه اوس په دې خبره باندې اعتراض دی چې لکه ته ولې چې کسب د قبیح دی فعل د قبیح ولې نه دی مونږ وایو چې فاعل او خالق د هر څه څوک دی الله تعالی دی او الله تعالی حکیم ذات دی او د حکیم ذات هیڅ یو کار بغیر د حکمت نه خالی نوی نو کوم څه زونه موږ ته دسی دي چې هغه زمونږ د پاره موږ د ښکاري دي چې هغه دغه د تکلیف ته او د زهر دی پکې لیکن پای کې هم چې د الله تعالی څخه خو دي شفا کې خو الله لکه لړم چې کله چې دا دغه شي سور دوی دا چې نه دا لکه ایرشي ایرا نو دغه شته د دنه وجود کې چې کوم د مسانی بیماری دي یا د ګردو بیماری دي دا غي د پاره چې د الله پاک دغه شانته د مدغه نه د سور دوی د مار د پټ پټیر دوی کې چې د استعمالي یا دغه شن ډیر شي سوزونه ویګه به معنی نو موږ وایو ځکه چې الله تعالی خالق دی او خالق یو کار بغیر دغه نه فائدې نه کوي نو کا فعل د قبیح شنو الله تعالی بیا قبیح برایو الله تعالی یو قبیح نه لکه پوښښ به معنی او نور چې تا یو کار غلط وکړو چې غلط یو غلط خو بخمخه د کسب د وجنه بده ته نسبت کو فإن قيل كتدويل شي فكيف كان كسب القبيح قبيحا چې څنګه د کسب د قبیح دی صفحا موجبا چې هغه کوم غلطو دی موجبا للاستحقاق الذم او دا موجب دی د ذم د مستحقو بخلاف خلق په خلاف د خلق نه لکه پوښوي یعنی موږ وایو چې کسب د قبیح دی او خلق د قبیح نه نو خلق د قبیح ولې نه دی نو موږ قلنا موږ ویلي دي لانه قد ثبت چې مخکې ثابت شوی ده ان الخالق حکیم چې الله تعالی سره حکیم ذاته لا يخلق شيء نه پیدا کوي الله پاکي څه الا وله عاقبه حامده مگر دا غي بهترین انجام وان لم نطلع عليها اگر چې موږ په دې باندې مطلع
نه یو فجزمنا زمونږ یقین دی بان من نستقبحه من الافعال چې موږ یې بد غنو لري افعالنا قد يكون له فيها حكم ومصالح نو په دې کوم ډېر حکمتونه او مصالح وي پکې کما في خلق الاجسام الخبيثه ظاهره الملتئمه مؤلمه لکه څنګه چې په پیدایش داسې اجسام کې چې خراب دي ازوار تکلیف ورکوونکي دي المولمه درد کوونکي دي لکه پوښو به معنی بخلاف الكاذب بخلاف د کاذبنا فانه قد يفعل الحسنه وقد يفعل القبيحه چې کله دې صحیح کارونه کوي کله څه کارونه کوي قبیح کارونه کوي نو فجعلنا كسبه للقبح نو موږ ګرځولای له کسب د قبح مع ورود نه یعنی سره نه چې وارد شوی نه دي نه قبيحا صفحا چې دا قبیح دي صفحا کما قلتو د موجب الاستحقاق الذم والعقاب او دا موجب د مذمت په دنیا کې او د عقاب په آخرت کې وصله کوي د مکه دا چې دا حسن او د عقوبه د حسن او عقوبه ست ته ویل کېږي نو د حسن او د عقوبه تعریف کړل دي چې حسن دې ته ویل کېږي کنه چې په دنیا کې د خلق تعریف او په آخرت کې د عذاب نه بچ کېږي او عقوبه ست ته ویل کېږي چې په دنیا کې به د خلق بدی ردی وي او په آخرت کې به تاسو ملويږي عذاب ملك دغه حسن قبول والحسن منها او حسن سره من افعال العباد الافعال العبادنا وما يكون متعلق المدح في العاجل چې بدا متعلق د مدح په عاجل مطلب دنیا يعني په دنیا کې بدا د دې سره متعلق کې مدح په دنیا کې به خلک تعریفونه کوي والثواب في الاجل او په آخرت کې به تاسو ملويږي ثواب والاحسن او غره وداله ان يفسر چې د دې تفسیر د څوک لشي بما لا يكون متعلقا للذم والعقاب چې په دنیا کې به لکه په دنیا کې او په آخرت کې به په دنیا کې به څوک مذمت نه کوي او په آخرت کې به سزا نه ليشمل المباح د ودات فهم تعریف څنګه چې مباح ته شامل شي برضا الله تعالی یعنی په اراده دي من غیر الله تعالی په اراده سره دقیق بغیر د اعتراض نه والقبيح من قبيح سره ولګي ما يكون متعلق الذم في العاجل والعقاب في العاجل چې په دنیا کې یو سړی د مذمت کیږي یعنی د برای چې دا مستحق وي او په آخرت کې د عذاب مستحق وي ليس برضائه و اذا قبا چې الله تعالی پر رضا سره نه ده لما عليه من الاعتراض چې الله پاک دې نه اعتراض کړی وقال الله تعالی الله تعالی فرمایي ولا يرضى لعباده الكفر او الله تعالی د خپل بندګانو په کفر باندې راضي نه نه دا قبه ده يعني ان الاراده والمشيئه والتقدير يتعلق بالكل يعني اراده مشيئه او تقدير دا كل کارونو سره چې دا متعلق دي والرضا والمحبه والامر لا يتعلق الا بالحسن دون القبيح او چې په دې کار باندې الله تعالی خوشاليږي په دې کار سره الله پاک محبت ساتي د دې کار الله تعالی حکم کړی دی ناراضه محبت او امر دا صرف د حسن سره کېږي او د قبیح سره نه کېږي هغه به باندې پوښوي بس ته ورته به